چې دا خو د پاس چې مخکې کوم صفات ذکر شو چې د شیطان ملګرتیا یې وکړله د شیطان په لاره باندې روان شو دا چې دی دغه انجام یې دی چا تقوا اختیار کړله د شیطان ملګرتیا یې ونه کړله متقین او پرهیزګارانو کې شامل شول د الله جل شانه وحدانیت یې ومنو د نبی علیہ السلام رسالت یې ومنو او اعمال صالحه یې وکړل دا متقین خلق دي د متقین لپاره خو به الله فرمایي ما جنت تیار کړی دی جنت می تیار کړی دی او چینی دي باغونه دي نعمتونه دي خوشاله دي او دی با دغه جنت ته چې دی په سلامتی او په امن سره داخليږي جنت ته چې داخليږي نو بالکل په سلامتی سره داخل شي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اس غم او فکر به سره نه په سلامتی سره به داخل شي بالکل په امن سره یو خدا په سلامتی چې بس هر ځای په سلام आवाज کیږي مؤمنان بندگان دا چې کله په جنت کې هم د یو بل سره ملاويږي نو روایت کې راځي د دې یو بل سره د ملاقات کلمات بدای چې دی په یو بل باندې سلام اچي بس سلام چې دی هر ځای کې بس سلام اچي نو دنیا کې مسلمان ته هم دغه تعلیم دی چې تاسو سلام خور کړئ او حدیث مبارک کې راځي افشوا السلام تاسو سلام خور کړئ سلام په هر ځای کې مؤمن بنده باندې سلام په اچوا نو سلام باندې خو چانه سي پټرول نه سوځي څه خرچه هو پینې کیږي او پریګاته کې په اجر ثواب ملويږي او دویم دا چې مینه محبت د مسلمانانو په خپل منځ کې پیدا کیږي یو مؤمن بنده په بل مؤمن بنده باندې سلام اچي نو د سره مینه محبت پیدا کیږي او چې کله سره سلام نه چي بل باندې د دې سره کینو بغض پیدا کیږي لکه چې مؤمن بنده دی هغه داسې یو ځکه ناس دی ولاړ دی بل مؤمن بنده په تیر شو هغه په سلام وانه چاو نو د دې بل بنده په دې سره کې داسې لګ دغه پیدا شي الکه ما باندې سلام ولې وانه چاو ورته چې سړي ما سره نه لګي ته یره ما کې بس کمه چې په ما سلام نو هغه زړه ته خبرې راشي داسې وسوسې راشي نو پرو چې دې تیریږي دې په سلام یره یا پرو چې په ما سلام نه چاولې زی پیدا شو نو څه شي پیدا شو حسد پیدا شو کینه پیدا شولا بغض پیدا شو نو بیا چې دې او دا کینه بغض حسد دا ګناه دا نه کې خوري حدیث باندې کې دا نه کې خوري دا څه دا نه کې خوري لکه څنګه چې ور وچ خشات چې هغه خوري او سوځي دا کله دا نه کې سوځي ځکه دا اکثر نور ګناهونه پیدا کیږي دا د نور ګناهونو جرړه ګرځي نو مؤمنان بندگان دا په سلامتی سره دی ول سره ملوي د مؤمنانو بندګانو په جنت کې د یو بل سره د ملاقات کلمات بدای چې دی په سلامتی سره د ملوي یو بل سره او چې کله یو بل جدا کیږي هم نو په سلامتی سره موجوده کیږي نو مؤمن باندې په دنیا کې دغه تعلیم دی او صحابه کرام روایت کې دومره راځي چې دی په دومره د سلام د دې حدیث نرستو چې کله دغه حدیث واورید نو د سلام به دومره چې خیال ساتو چې دوه بلګری دوه صحابه کرام وو داسې بلار روانو منځ کې بداسي غټ کان راغی یو به یو خوشو بل خوشو یا په منځ کې و نه یو په یو خوشو بل خوشو نو چې واپس بیا شو بیا په یو بل باندې سلام واچو و دې کې وسمره ټیم تیری دو او ثواب ورته په ملامي دو بیا به سلام واچو نو مطلب دا چې سلام دا جنتی چې کلمه ده دا جنتی کلمه ده په دنیا کې دا خبرول پکار دي چې مؤمنان بندگان د سلام اهتمام کوي نو او بلداري چې سلام اچول دا سنت عمل دی خو ګوره بیا چې چا باندې سلام واچول شي جواب ورکول ګوره بیا واجب دي کم یو کس یو خدای چې یو کس باندې سلام واچول شو هغه وانه وي بیا خو ګناهګار نه دی خو کو ویردو قصدن عمدن یا عنادن جواب ورنکو نو په دې باندې ګناهګار دی دغه واجبو متروک دي ترکون کې دي واجب پرې خودل په دې باندې ګناهګار دي او دغه چې سلام بلکې الله جل شانه فرمایي تاسو څوک تحیه سلام درکې توبه سلام درکې نو دا غیر بهتر جواب ورکوي او یو ورته هغه الفاظ واپس کوي نو دغه دا متکبر شخص نه ذات چې غټایټ وي دی باندې اکثر سلام واچي
نو هغه سلام به داسې جواب درکوي چې په سلام پسې خندا وکړه، داسې به تسر وخوځوي. نو چې کوم سړی داسې سلام جواب درکوي دا د سلام حتک دی، د سلام سپکاوی دی، په دې کس باندې بیا سلام مه اچوه. دغه باندې سلام اچول بیا پکار نه دي چې دی د سلام تعظیم نشي کولی. دی دومره لوی شو چې د سلامتیا د لفظ هم دی چې دی په امن کې دی، دغه هم دی لوی سړی دی، دغه هم د سلام جنتي لفظ دی، د جنتي لفظ ته دی سپک ګوري، دی دغه تعظیم نه کوي، د په زړه کې د تعظیم نشته، قدر نشته. نو په داسې کس باندې بیا سلام اچول نه دي پکار چې داسې د سلام چې دی هغه دومره اهمیت ورته نشته چې ګوره د مؤمن بنده باندې څومره بهترینه کلمه وویله چې السلام علیکم، پتا دی سلامتیائی، یا دا چې پتا دی سلامتیائی، یا دا چې د هر عیب نه ته په امن کې په سلامتیا کې، یا د هر مصیبت ډېر بهترینه دعا هم ده چې کوم مصیبتونه دي دغه ټولو مصیبتونو نه تا الله په امن کې وساتي. څومره بهترینه دعا ده. او بیا بهتره ده چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ومغفرته ورحمته څومره اوسه سړی الفاظ ویلی شي. که دغه نه لکه قرآن کې الله فرمایي بهتره تحفه ورکوه ته، که دغه نه نو صرف چې دی هغه الفاظ واپس کړه، وعلیکم السلام یا وعلیکم دا ورته ووایه. نو د مؤمنان دا په سلامتیا سره داخلي یو بل په امن سره، بالکل په امن سره، د هر عیب هېڅ تکلیف ورته نه وي، د مصیبتونو تکلیفونو پریشانونو